الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا رواه البخاري في صحيحه. معزز علماء کرام او د دې علاقې غیرتمندو مسلمانانو انتهایی د خوشاله مقدا چستاسو په دې علاقې کې یو طرف ته ګلالو بچو قرآن کریم هغه په ناظره او تجوید سره اختتام ته رسول دي، نو بل طرف ته پدې علاقہ کې د قرآن کریم ترجمه او تفسیر د الحمدنا والناس پورې اختتام ته رسیدلې دي. محترمو، د ترجمه او تفسیر نمخ کې دا سونا مسلمانان د علاقې چې د قرآن کریم درس کې شرکت کاو، کوم چې وفات شوی دي څنګه چې مخ کې مولانا صاحب داغي تذکرہ وکا، الله رب العزت دی هغه ته هغه جان خسته کی، او کم مشران نوجوانان هغه د درس کې شرکت کاو او دا درس داغي اختتام ته ورسېده، نو دا ډیر زیات سعادتمندی او نیکبخت دي، او الله تبارک وتعالی دی دا درس قرآن پدې کې دا شرکت په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کی. ځکه که دلته مونږ ته ډیر خلک شاباشي راکي او د الله په دربار کې یو عمل قبولیت ته اونرسي کنه، دا ډیره د نقصان خبره ده. پخوا د رستم کې اندوان پاتې کېده، یو مشر خبره کوله، وی د مسلمانانو یو مشر تنو بوډا باباو په دې یخ جمی کې یو 10 4 دام کو، اوس اندوان خو منځونه نه کوي او مخکې ادوارو کې دونه سہولتونه نو د گریزرو د اوبو د ګرمولو، نو ایثار وختي په یخو اوبو باندې او 10 4 دام کول، بعض هندوان برال نه بور پورې خاندل چې سمو ځان ته کار کتلی سړیا
د ساړه ته ګوره د یخنۍ ته ګوره او تاسو سار وختي اړامې او 10 4 دام کوئ وی هغه مسلمانانو یو بابا به وی ربا هغه جان کې مو دي هندوانو ته ملامت رانولې چې دلته مرا پورې خاندانی کوي او بیا زمونږ د عمل رب ستا په دربار لا یزال کې قبول نشي کنه د هندوان برا پورې خاندي او کنه نو یغه بابا به وی چې ربا هغه جان کې مو دي هندوانو ته پاتې رانولې نو محترمو اصل خبره د یو عمل د الله په دربار کې د قبولیت خبره ده زمونږ د مشرانو کې یو لوی مشر تیر شوی دی ډیر لوی شخصیت ډیر لوی نوم حاجی عبدالوهاب صاحب رحمه الله اونډه زندگی د الله د دین لپاره وقف کړي وا هغه به کله کله فرمایل ډیر په درد سره ډیر په سوچ سره وی بھائیو हम अपने आप को अल्लाह से कबूल करवाए څنګه خبره وکولا بھائیو تاسو ټول خو نه کنه تاسو ډیر وختي راغلي مونایات سے بیانو کو بیا پکې بعضی معشومانو نظم نات وی تلاوتونه وشو بیا شیخ صاحب تفصیلی بیان وک نو ما په خیال تاسو بستړي یې کنه او کستړي یې چا بسو کې دلته ناستم او یو بجې نمخ کې نه بس کوم نو حاجی صاحب رحمت الله علیه بس فرمایل خبر ہے رشوہ کا نا بھائیو ہم اپنے آپ کو اللہ سے قبول کروائے څه مطلب چې مونږ او تاسو ځان په الله باندې قبول کو چرته پوېګم نه شیطانان را پسې لګېدلي نفس را پسې لګېدلې دشمنان را پسې لګېدلي دي او رب چل راته نه راځي خو رب راته قبولیت نصیب کینو نو چې کله د الله په دربار کې مونږه درجه د قبولیت ته ورسو کنا وی اللہ ہماری اس طرح تربیت فرمائے گا جس طرح اللہ چاہتا ہے بیا ځان خبري ګنا مونږ به یو کار الټا کو الله به را سمای مونږ به یو کار روان کو الله به را سمای مونږ به غلطه طرف روانيګو الله مو صحیح طرف رواني نو محترم استاد دا درس مولانا منظور سے دل تراتلل بیا د خيسته خيسته مشرانو زاغر ثوابت یو ځله بیان ته تلیو ما د بایزه کې چې موږ د درس د مرګري وینو کنه ډیر زیات خوشاله شو الته یو مرګري نوغه ارکل پابندې سره سلور میاشتې لګي ډیر قرباني کوي هغه ته ما ایتانه چې پکال کې سلور میاشتې درس قضا کی دي سره بس کې یو مرګري ارکل سلور میاشتې لګي اندونه خو د قران درس پوت شو کنه هغه ما ته مولوی صاحب چې کله د مار سلور میاشتو وخت را نږدې شي کنه نو دا استاد چې څونه درس ورکي نو زه د خپل سلور میاشتونه یو میاش مخ کې دی استاد ته سلور ټیمه کې نه ما مشه دې څونه سبق وې د سلور میاشتو سبق ز په میاش کې والما چې سلور میاشتې ولګوم او بیا راشم نو له برابر استاد یې مونږ روان یو په درس کې ښا ماشاءالله ډېر خوشاله خبره نه قران سره مینا او دیخوا خپل وختونه خپل صلاحیتونه اغم لګي نور خلکو کم خواري او مهنت کوي په بے طلبو کم طلب پیدا کوي وسره قران هم زده کوي محترمو تاسو د قران د ترجمه د دې درس بکاو د دې اهمیت سره د دې د اهمیت بارکی یو څو خبرې او بیا بعد اخیری صورتونه وایو ان شاء الله په مزه سره په خوان سره او تنګيږي به بالکل نه ځکه تاسو ته پته نشته تاسو دا غړې چې دا کنه دا خو 182 غړې دي کنه مونږ چاته وی غړې ته زو لکه دولت زیته زی او که ایازو ته زی او که پیازو ته زی بلا شي غړې دي پکې او سبا کې پټیم دي او سبا کې ویټې مدي کنه نو محترم تاسو دا غړې والا چې دي کنه دا د قرآن په درسونو د دې لپاره دا را جمع کېدو دا په دې کې زموږ استادان دي ته مولانا احمد کریم سے اشاره وکا دا غړې والا داسې څه بیک وړ خلک نه دی
دا دینی اعتبار سره دا عقیدې په اعتبار سره قربانو والا وګوره د ماړه کې خبره را روانه او دا بزرګ مې ولیدو که نه د ده خبره مې کوله ښه توبه خدای توبه دا زموږ استادان دي گڑی کپورا مولانا قریب الرحمان صاحب مولانا محمد زاده صاحب خانتاج صاحب دا یو څو نمونه په دې ګړۍ کې محنتو منډې تړلې د دې ځای نه الله رب العزت احسان وکړ ګڼ ملګري پیدا شو علماء کرام پیدا شو محنت وشو هغه محنتونو رنګ راوړه د قرآن د درسونو اهمیت د خلکو ذهن کې کېناسته یاد وساتئ محترمو ډیر مسلمانان داسې شته هغوی د قرآن دا ترجمه دا درس صرف ثواب د پاره حاصل کینی ورته چې دغه د قرآن ترجمه کې کینو چې ثواب راته حاصل شي دا یاد وساتئ محترمو د قرآن کریم د دې مفاهیم زده کول د دې ترجمه زده کول د دې دا فهم حاصلول دا ډیر لازمی دی سونه لازمی دی قرآن کریم کې الله تبارک و تعالی فرمائی کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب اللہ وی دا عظیم الشان کتاب میں پیغمبرہ تا تا نازل کړي دی مبارکن دی قرآن سره ډیر برکتونه دی قرآن سره ډیر خیرونه د ټولو نه غټ خیر دا دی محترمو چې قرآن ته کېناستي ګوړې دی ماتې کې د ټولو نه غټ خیر دا دی عقیده بری د هر قسمه شرکیاتو نه پاکي نو دا مبارکون د برکت نه ډک کتاب دی خو د دې مقصد څه دی لیدبروا آیاته دا قرآن الله رب العزت دې دپاره رالیږلی دی لیدبروا آیاته چې د دې په آیتونو کې تدبر وشي تفکر وشي تذکر ولیتذکر اولو الالباب قرآن دی د پاره دی د تدبر د پاره د تفکر د پاره یو آیت کې بسوچ کې دی آیت کې الله تبارک و تعالی ما تسویا ما ته حکم کړي کزي من کړي امدسنا الله تبارک و تعالی پکې زیری را کړي او که یری را کړي او کرټنه را کړي که واقعیا پکې ذکر شوی که دلیل عقلی پکې ذکر شوی که دلیل نقلی پکې ذکر شوی دی آیت کې څه دی دا قرآن دی د پاره الله را لېږلی تفسیر قرطبی ذکر کیا د دې آیت نه معلومه دا شوه په هر کلمه گو چام چې دا کلمه ویلې ده چې لا اله الا الله په ده باندې لازم دی چې د قرآن معنی به زده کوي د قرآن معنی زده کول د هر مسلمان فرض دی په هر مسلمان لازم دی دا خبره د ډیرو مسلمانانو د سمجنه بالاتر ده هغوی نه په هر مسلمان دا لازم نه ده حالانکه د قرآن ترجمه زده کول په هر مسلمان سره محترمو ته به وایې چې څنګه دا قرآن کریم چې دی اے محترمو مشرانو دا قرآن کریم د رب ذوالجلال د طرف نه د الله بندګانو ته یو خط راغلی یو میسج راغلی یو لیټر راغلی پخوا چې دا دونه تعلیمونه نو چې ته په غونډ یو علاقه کې به یو تنو یا به اتم پاس کړو یا میټریکولیټو د چا چې به دا بچي په کراچۍ کې یا په پوج کې نوکرانو ای به چې خط راولېږلو که نه نو هغه خط به هغه تعلیم یافته تن پسې ګرځاو او د هغه به ډېره ملازم کوله کله سوچه غوړي کله داسې نور خیال میل ساتله هلکه دا ولې یاره زما د بچي خط به 3 میاشتې کې یو پیره راشي نو زه هغه خط ده پسې وړمه نو ماله د بچی هغه خط لولی اے محترم مسلمانانو اوس که یو تن دی هغه ته یو دوست خط راولېږه په هغه خط کې ورته ولیکله اے زما محبوب دوستا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته پس د سلام نه عرض دا دی چې زه په خیر خیریت سره یم ستا خیریت د الله نه غواړم اے دوست محترمه ما پلان کی بینک تا په پلان کی کوډ باندې یو اتلا کوي وصول کې
نو په دغه 8 لاک با اعلان کې محله کې په چمرنګو کې اخوا زیونه ملاویږي نو ما ته به یو 15 مرلې پلاټ والی نو زه به بله میاشت کې بیا 5 لاک روپۍ در لیږم بله کې به بیا 5 لاک روپۍ در لیږم یو کاله پورې به هره میاشت کې زه پیسې را لیږم نو بنیادونه به وله کېدې ډانچه به وخیجې لنټر به ورباندې واچې بیا نور ماربل او سیلینګونه او پیلینګونه به پکې وکې دله چې د دوست دا خط راغی که نه محترم د دوست د خط ډېر عزت وکړه دی خط ته فورن کوټینګ وکړه ښکلې کمیسه او کڅوړی وله جوړه کا چې دوست راته خط را لیږلی دی قیمتي عطر یې واغسته قیمتي خوشبو یې پیدا کا او هغه خط باندې روزانه لګی او هغه خط یې ښکلې په یو المارۍ کې تاله کړی دی چې سار شي که نه دی د دوست دا خط راوالي نو ښکلي کیې زنه ورسره شونډې ورسره ټچ کي سترګو سره یې ولګوي په سر یې کیدي روزانه ناشنا ناشنا عطر ناشنا ناشنا خوشبویې او د دوست دا خط رالي داسې ورته ګوري بې ښکلی سینې سره یو ځای کوي 2 کاله بعد دوست راغی چې دې دوست سره ملاقات وشو دی ورته وایي دوسته دا ته چې څونه موده نه وې کله نه چې ستا خط راغلی دی نو زه دا خط روزانه ښکلوم عطر پې لګوم سترګو سره یې لګوم شونډو سره یې لګوم سینې سره یې لګوم هغه دوست به سم ډېر زیات خوشحاله شي که نه خوشحاله به شي که نه ځکه څونه قدر یې ورته کړی دی که نه ویښ یې که وده دا دوست به سم خوشحاله شي که نه که خفه به هغه په تمه دی چې ما ته کور په هغې لنټر اوس زما نور پروګرامونه دي او ته وایي ما تاله په دې خط کې څه لیکلي وه دی ورته وایي روره خط مې نور دننه نه دی ټچ کړی کتلې قدر مې هم نه دی خو روزانه دا 2.5 کاله مې سینې سره لګولې شونډو سره مې لګولې سترګو سره مې لګولې ښکل کړی مې دی سر د پاسه مې نیولې روزانه مې پې ناشنا ناشنا خوشبو پورې کړې ده هغه ورته خط کې ما څه لیکلي و چې پلان کې بینک ته باره میاشت کې ځې او ته روره نور مې خط نه دی کتلی خو دونه قدر مې کړی دی نو سم به خوشحاله شي که نه چې زما د خط یې دونه عزت کړی که خفه به زما په خیال دوستی به ورسره ختمه کي که نه نو ای محترمو مسلمانانو دا چې قرآن شروع کیږي ذالک الکتاب کتاب به معنی مکتوب څنګه چې لباس به معنی ملبوس ذالک الکتاب مفسرین یو معنی ادا کوي ذالک المکتوب دا خط دا لیټر دا میسج دا رب العالمین را لېږلی نن د الله بندګانو د دې خط څونه کلونه وشو چې د دنیا ته راغلی دا د هغه عرش نه دی فرش ته راغلی دی نن د الله بندګانو څونه په دې ځان پوه کړی دې نه اندازه لګول پکار دي چې د قرآن فهم حاصلول لازمي دي او که نه الله اکبر کبیره یو علاقه وه پای کې خلکو امام صاحب په نمبر کړی و د ډوړۍ دپاره خاص کر روجماتي دپاره بعضې علاقو کې د خلکو د امامانو سره جدا جدا رویي ښه او زمونږ اکثریت د پښتنو د دې ټولو نه امام سر ټکوي که نه تاسو بخیر علاقه زه یو علاقې ته لاړم او مولوي صاحب ته مې وی مې مقتدیان دي څنګه دي ما ته وی مولوي صاحب هر فرض مون نه رستو لاس اوچتومه چې ربه زما د مقتدیانو کور د مصیبت نه خالي نه کړي څنګه سوال یې کو چې ربه مې دا ولې لکه دا ستا قوم دی دا ستا مقتدیان دي ما ته وی مولوي صاحب تاله دا نه دي معلوم که نه چې کله دا جمع را داخل شي که نه نو دی خپل بچی په غټ گاډي کې بوزي غټ مارکیټ ته بوزي نو په 1500 یو ماشوم ته جورابي والی ګرمه ټوپې ولا والی په 5000 8000 ښکلې بلوزرې ولا والی دارنګې ښه مزېدار ډانکار لز بوټان ولا پاټ 8000 روپۍ والی او واپسې کې مال یو 200 روپۍ جیب کې واچي د شاباسګړۍ میله کې په دې بچو ته کباړ کې جورابي والی زماړه بوله دعا وکړي زموږ ډېر پښتانه داغي صلاحیت داغي مال کې د خپل امام د منبر محراب عیسی نه او د دې د وجه نه دای کور ته خیر او برکت ناراضي زمونږ د نسبت مفتی صاحب حفظه الله
هغې فرمایل وایي زه یو علاقې ته لاړم نو یو مشر را سره کېناستو وایي هغه راته وایي چې زما 8 بچیان دي او 8 واړه مفتیان دي. ډېره خوشحاله خاندان نو محترم چې 8 بچي دي او 8 واړه څه دي. نن چې په کلي کې یو عالم دی، په خاندان کې یو عالم دی، که خورایي عالم دی، که رواره عالم دی، که تر عالم دی، که ماما عالم دی، د ترور زوی عالم دی، غون فیملی په هغې ناز کوي دا زمونږ کزن دی، دا مې د تره زوی دی، دا مې د ماما زوی دی، دا مې خالازاد دی، دا مفتی صاحب دی. ټول خوشحاله که نه خوشحاله د چا وړه کې چې دننه ګندي که نه چې د هغه په خاندان کې دیندار او عالمي دی د حسد د وجې نه نیم نه پاتې کېږي. او چې کوم صحیح خلق دي که نه دی په خاندان کې په عالم دا ځان دپاره یو اعزاز ګڼي زما خاندان کې پلان کې عالم دی، پلان کې د قرآن مدرس دی. نو چې د یو سړي 8 بچیانی او 8 واړه مفتیانی نو سمو خیر ډېر خوش قسمته به نی محترمو. مفتی صاحب زه خو وله وزیرېدم چې خدایه دا دې کوم عمل کوي داسې؟ آیا دې د تهجدو اهتمام کوي که حرمینو کې جړه کړې ده چې داسې کم یو لوی عمل د کړی چې د ده کور ته الله دونه غټ خیر راوستی 8 بچیان او 8 واړه مفتیان. ویا کس راته په خپله خدای ګویا کو چې مفتی صاحب ته به وې چې دا 8 واړه بچي الله څنګه مفتیان درکړي؟ وی ما ته وی مفتی صاحب واوره د دې خبرې راز واوره تاسو کې څوک څوک دا غواړي چې زمونږ په خاندان کې د علم شمع روښانه شي، زمونږ په بچو نوسو کړوسو خوريونو ورورونو کې هم علما او مفتیان پیدا شي، څوک څوک دا غواړي؟ دا راز واورئ محترمو. مفتی صاحب وایي مالې خبره شروع کا چې مفتی صاحب مونږ د کور 15 یا 20 کسان یو چې 20 کسان یو مونږ په فیملی کې نو چې اوس مونږ میاش بعد د دې 20 کسانو ضرورتونه دي 20 سیزونه راوړو. مثلا 20 جوړې جورابې راوړو نو زه 20 جوړې نه راوړم، زه 21 جوړې راوړم، یو پکې امام صاحب ځان سره حسابوم. خبره مو خیال ته رانله سړی به لیونی غونته و که نه جوړی هلکه 20 جورابې او 21 جورابې په دې سړي ته بیا پته نه لګي ښه ځکه بعضې کله چې روپۍ په جومات کې ولګوي که نه جومات کې کله کله چنده کېږي د دې غریب په تندي باندې تیاری جومات کې چنده کوله یو غریب سړی دی هغه پکې د 1000 روپو چغجغې نوټ ور واچو بل دی خوا یو مالدار سړی و ښه زبردست مالدار ترین سړی و ښه مالدارو هغه 10 روپۍ راویستې په هغه ټوکری کې واچولې او دې غریب سړي پکې ښه چغچغې د 1000 روپو نوټ واچو. دا مالدار ترین سړی دی غریب ته ګوري، جامو ته ګوري، دی سر ته ګوري، ده ته ګوره دی 1000 روپو ته ګوره او ما پکې 10 روپۍ دغه نه مخ بل خوا نه اړوي بار بار ورته ګوري دا غریب ورته ما ته بک بک مه ګوره دا چې تا پکې 10 روپۍ کتې هغه 10 روپو سره ستا نه 1000 روپۍ پرېږده پکې ما هغه ور واچولې ستا هغه پیسې دي ښه الله اکبر کبیره. نو محترم مفتی صاحب وی هغه سړي راته ویل چې زه د 20 کسانو سودا راوړم د 20 نه راوړم د 21 راوړم دا یو پکې ځان سره امام صاحب حسابوم که زه 11 کوټونه اخلم زه 20 کوټونه اخلم نو 21 راوړم نو دارنګې چینی شوه نو چی شوه چې زه د 20 کسانو په ځای د 21 راوړم نو ما ځان سره خپل امام په دې کې هغه را شامل کړی دی د هغې برکت دا دی د هغې اثر دا دی چې الله زما کور ته د علم رڼا راوستې ده. الله اکبر کبیر. نو محترمو مسلمانانو چې مونږ او تاسو د مسجد سره مینا د مسجد سره محبت د منبر او محراب سره مینا او محبت زمونږ کور ته به د علم رڼاګانې راځي. نو هغه علاقه کې امام صاحب خلکو په نمبر کړو خاص کر په دې روجماتی کې نن بدلته روجماته نو سبا بالته روجماته هلته پورا لیست به جمعات کې لګېدلی و چې ته کم تن به استاد جي بوتلو هغه له به کراسو کو سبا د بل نمبر دی. یو کور والو هلته استاد جي لاړلو روجماتی ته د روجماتی ټیمو روجمات یو شو استاد جماعت ته مونځ ته راغی
د کور هغه خلکو چې صفایي کوله هغه ښځه خاوند ته وایي چې دې ځای کې یو د 500 روپو لوټ پروتو په المارۍ کې هغه نشته، خو دا به چا چپه کړي؟ نو په زامنو 100% اعتماد، په لونو 100% اعتماد، او د پیغمبر په وارث باندې بدګمانه. الګا دا استاد جی نن روزه مادي تراغله دا لوټ به استاد جی چپه کړي. سبحان الله. تاسو نه نیگیټیو تھنک ته د یو عالم د پیغمبر د وارث بارکه د حامل د منبر او د محراب بارکه تا دونه ګنده سوچ، تا دونه هغه غلط تاثرات. خزه خاون ته وی دا لوټ بچا چ پکړي، وی دا د استاد جی نه خالی نه ده. الکه چې ته ګډوډ شي وي بای چې ته مخ کې به تاسو لګولي چې د ستا وړو به جیب کې چوي. نه نه، دا واړه خو پاکي پرشتي دي د دې دغه. او ای مسلمانانو دا خبره یاد وساتئ، په خپلو لونو په خپلو زامنو 100% اعتماد مکوئ، ملایکې مه ګڼئ، کني تباه برباد بشئ. ګورئ مونږ خلک د خپلو بچو ډېر زیات سر وینځو، هغه بچي روان شي د مور پلار پې پوره اعتماد وي او دی خو یې بوختې کتلي بیا هغه نارینه ورته وایي شیره داسې کیسه ده استاد جی غږ به نه کوو خو مونځ به ورپسې نه کوم، نه چې غلاګر پسې خو مونځ نه کېږي، دی مونږ ډوډۍ ته راوستې او د مونږ نه 500 روپۍ چپه کړي. ګوره د بدګمانۍ نتیجه دا راووته سړی د جمعې د مونځ نه کټ شو، د جومات نه کټ شو. او ښځې ته به هم ترغیب ورکو، نور ډېر ایمانداره سړی و چې ګورې استاد جي ونه شرمې خان نورو ښځو ته ونه وی چې استاد جي لوټ چپه کړی دی. کال په منډه منډه تیر شه، د هغې بیا نمبر راغی، استاد جي بیا د هغې میلمه شه. دا سړی ورته وایي مولوي صاحب خفه کېږو به نه، سپینې سپینې خبرې به کوو، ته چې بل کال راغلی وې او دې ځای نه تا نوټ چپه کړو سره د علمه تا غلا کوله. استاد جي په ژړا شوی او ته استاد جي قسم درته کومه چاته مې ویلي نه دي، شرمولې مې نه، بس زړه کې مې راز ساتلی دی، خو هسې خفه وم ځکه مې د په دا کال مونځونه هم نه دي کړي. استاد جي جاړي جاړي او ته وی ته ټولې دنیا ته ووایه چې زه د الله سره په کاغذونو کې پاک یم، ته دې ما د خلکو په نظر کې سپک راولې که نه. نو دا په جړا ولې شوې؟ نو دلته د المارۍ سره خوا کې یو قرآن پروت و، نو مولوي صاحب قرآن راواغستو او قرآن یې داسې کولو که 500 لوټ پکې پروت و، ورته وی دا دې کې سیلې راله دا لوټ دې ځای پروت و، سیلې ښکته راوغورځو. نو ما یې تاسو اوس هم تلاوت کوئ، نو ما دې ځای کې تاسو دپاره محفوظ کېښودو، هغه لوټ پکې اکه شانتې پروت و. په دې غونډ کال کې دې قرآن کولو کړی نو ښه دا د قرآن سره دا رویه، قرآن سره نن د مسلمان دا رویه. په سکول کې پرنسپل اعلان وکړه چې مونږ په دې خپل سکول کې د یو لایبرري اوپننګ کوو، نو تاسو سره چې په کور کې کم کتاب تاسو د سټډي نه فارغ یې دې لایبرري ته به هغه کتاب راوړئ. وړو وی صحیح ده. په سهار ته چې اسمبلي وشوه، په اسمبلۍ کې پرنسپل اعلان وکړه چې بچو تاسو فارغ کتابونه راوړلي چې تاسو د سټډي نه اوټي. ټولو ورته وی ای سر مونږ کتابونه راوړلي، وی کتابونه راواله چې په لایبرري کې سم کیدو. ټولو ماشومانو چې بیگ کولو که دا بیگ نه کتاب راواغستو، دا قرآن وی دا کتاب زمونږ په کور کې پروت دی، دې له څوک ګوتې نه وړي. تاسو ډېر خوش قسمت یې مشرانو کشرانو، تاسو ته الله علما درکړي چې تاسو ته وی قرآن راواله، او دا د دې مشایخو د دې علماو محنتونه دي محترمو، او دا قرآن بیانول انتهایی ګران کار دی. نو یو خبره دا معلومه شوه چې قرآن الله تدبر د پاره را لېږلی دی، د تدبر د پاره د قرآن فهم د قرآن ترجمه دا لازمي ده. محترمو خبره ذهن واغسته که نه چې د قرآن په ترجمه زده کول څه دي محترمو؟ د ثواب کار نه، دا لازمي ده، ځکه د الله په حد چې ته ځان نه پوهه کې. الله اکبر. یو خبره شو محترمو. دویمه خبره چې کله د انسان د دنیا د زندگی ختم شي، د قبر او د برزخ زندگی شروع شي، نو د برزخ په زندگی کې احادیث مبارکو کې راځي د دنه څه تپوسونه کیږي، من ربک ما دینک ومن نبیک. دا غي تفصیل نه کومه، امون ته د علماء کرام په غمونو جنازو کې بیا بیانوي، خو یو کمی د هغې په بیان کې کیږي
په دې حدیث پاک کې د یو څلورم سوال ذکر هم شته. هغه څلورم سوال مونږ او تاسو ته ډېر نه معلوم ښه. مونږ زیاتره وایو 3 تپوسونه کېږي که نه تاسو څه وایئ؟ دا 3 تپوسونه مو زده کړي که نه، خو دې حدیث کې ورسره یو څلورم سوال هم دی. او که تاسو وایئ دا کوم حدیث کې دی؟ مشکات المصابیح کې وګورئ، باب اثبات عذاب القبر. هلته خطیب تبریزي رحمت الله علیه دا روایت ذکر کړی دی. دغه حدیث کې ورسره دا دي چې کم یو تن د سوالاتو صحیح جوابات ورک نو ملائکو ته یلی که دا بلا ججک دی دا جوابونه څنګه راکه؟ څلورم تپوس دا دی تا دا جواب څنګه ټیک راکه؟ څلورم تپوس څنګه دی محترمو؟ څلورم تپوس دا دی چې دا جواب دی څنګه ټیک راکه؟ راته ووایه شاباس. دا جواب دی څنګه ټیک راکه؟ څلورم تپوس کوم یو کوي؟ تاسو خپه خو نه یاره جواب نه راکوي. نو څلورم تپوس دا کوي چې کم خلق د سوالاتو صحیح جوابات ورکي نو ملائک تینا څلورمه پوښتنه څه کوي؟ دا جوابونه دی څنګه ټیک دی ورته وایي قرأت کتاب الله، ما دا کتاب لوستی و کنه ښه. د دې د وجې نه هلته سوالاتو جوابات صحیح ورکه. د څه د وجې نه؟ د قرآن د لوستو د وجې نه. او کم یو تن چې د سوالاتو په جواباتو کې خطا شو ملائک ورته وایي نه دی د الله کتاب تابعداري کړې وه او نه تا د دې درایت فهم پوهه حاصله کړې وه. نو په قبر کې نجات په څه سره دی؟ په قرآن کریم سره دی. خجی راځئ اوس آخرت ته ځو. دنیا خبره شوه، دنیا کې دا د الله خط دی، په دې ځان پوه کول لازمي دي. د قبر د عذاب نه بچ کېده، د قبر د سوالاتو جوابات ټیک کېدل هم د دې قرآن په برکت سره وي، د دې د لوستو د زده کړې په برکت سره وي. راځئ آخرت ته. سورت ملک کې راځي چې کله جهنمیان جهنم ته وغورځولی شي که نه چغې به وایي هلته، نو هلته به وایي لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. دا جهنمیان به جهنم کې چغې وایي هی هی کاش افسوس واویلا چې مونږ دا قرآن اورېدلی وې، یوازې اورېدل نه او بیا مو ورباندې ځان پوه کړی وې نو ما کنا فی اصحاب السعیر، نو مونږ به نن جهنم کې نه وه که ځان مو په قرآن پوه کړی وه. راځئ دا ټول مسلمانان به دا عزم کوو چې نن نه بعد به قرآن کریم په معنو سره زده کوو. کم کم ملګري وایي په معنو سره به زده کوو. ها جی جزاکم الله خیرا کثیرا. تاسو قرآن کریم اختتام ته رسولې شروع مو کړې وه. دا 3 سورتونه پاتې دي. یو سورت پکې دی سورت الاخلاص. اے محترمو دا یاد ساتئ په قرآن کریم کې 3 سورتونه داسې دي که نه چې پای کې دغه سورت نوم نه دی ذکر شوی. د دې 3 نه علاوه د هر سورت نوم په هغه سورت کې تذکره راغلی، لکه سورت البقره ده نو ان تذبحوا بقره، ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره. آل عمران د آل عمران دا ټکی په دې سورت آل عمران کې راغلی. دا النساء په دې سورت النساء کې راغلی. انزل مائدة من السماء دا مائده ټکی په دې سورت کې راغلی دی. انعام په دې سورت کې راغلی دی. اعراف په دې سورت کې راغلی. انفال په دې سورت کې راغلی. توبه ټکی په دې سورت کې راغلی. یونس په دې سورت کې راغلی. هود په سورت هود کې راغلی. یوسف په سورت یوسف کې راغلی. رعد په سورت رعد کې راغلی الی اخره. دا هر سورت نوم په هر سورت کې راغلی دی سیوا د 3 سورتونو نه. دغه 3 سورتونو نمونه په هغه سورتونو کې نه دي ذکر شوي. یو د هغې نه سورت الفاتحه ده چې دا الفاتحه په سورت الفاتحه کې نشته. او دویم سورت الانبیاء پای کې د 19 انبیاء تذکره شوی ده خو د الانبیاء دا نوم پکې نه دی ذکر شوی. او دریم سورت الاخلاص. د دې سورت الاخلاص علامه سیوطی رحمت الله علیه ذکر کوي په دې کې د 40 ناکاره فرقو رد دی. 40 ناکاره فرقو د ناکاره خطرناکو خلکو تردید په دې صورت کې شوی دی.
او دام یادو ساتئ محترمو چې دا د دین نه ده، د ناکار سیزونو د ناکار خلقو تردید کول. که چرته ما او تا وایو چې رد دې پکې نی، په باطل دې رد نی، په بدعاتو دې رد نی، په شرکیاتو دې رد نی. کله کله مونږ څوک بیان ته بوځي که نه، مونږ ته وایي داسې لږ پازیټیو سینس کې لاړ شه. کم سینس کې لاړ شه؟ پازیټیو سینس کې چې بس داسې څه د مونځ او داس مسلې وکړه چې دغه ځای کې دا شرکیات او دا درګاهونه او دا بدعات او دا خرافات ونه چیړلی شي. دا خو تا ماله د کتمان حق دعوت راکړه، دا خو تا ماله د مداهنت دعوت راکړه، دا خو تا ماله د یهودیت دعوت راکړه. ما ته ووایه مولوي صاحب خو دا بدعات و شرکیات پکې وچیړه چې د خلکو اصلاح وشي. خو کله کله که زه مقرر یم زما مزاج دا جوړ شوي چې دا خلک راته واوا وکړي چې د خلکو ډېر خوښ شمه. نو زه هم خلکو ته ویم بس دا اته واړه جنتونه ستاسو حق دی، ښه دا نور خلک به خپل کار کوي. تاسو مې مولوي صاحب راغلی و ډېرې خوږې پستې خبرې وکړې، زه مې هم دا خلک ټول ښه خلک دی، بس یو بل ته به ښه وایو، حق به نه بیانو. ښه یو ځای کې چا امام صاحب راوستو، امام ته یې وي تا سره زمونږ څو شرطونه دي، ښه خپل مونځ سره به دې کاري، خپلې مصلې سره به دې کاري، نه به دا وې چې سود ناروا دی، نه به دا وې چې د خویندې حصې ورکول پکار دي، نه به دا وې چې د حیا زندگی اختیارول پکار دي. دا خبرې مبرې به نه چیړې. ښه بس مونځ ته راځه په وخت او دوا کوه، خپل کار کوه. نو بعضې خلکو داسې یاره پلان کې ډېر ښه مولوي صاحب دی د چا هم لاس ته غوا نه پاسوي. اگر زه یو ځای ته لړم ماله چا یو مولوي صاحب یاد کړو چې ډېره پسته خولې ده او ډېره خوږې خوږې مسلې کوي. مې بالکل کوي خو مې زما سره په یو ټکي نه لګي. مې ده سره په خوا کې د پیر بابا درګاه دی، هلته خلک نظرونه راوړي، منښتې راوړي، خلک ګیر چاپېره تاویږي. د ده په یو بیان کې دا نشته چې ای مسلمانانو دا کار ناروا دی دا مه کوئ. نو څنګه ښه شو؟ زمونږ په خلکو کې هم د ښه معیار دا دی چې سړی باطل ونه چیړي. زما نظریه ګنده ده چې څوک دا ونه چیړي. مونږ وایي دا پلان کې ډېر ښه سړی دی. ما د یو لوی عالم نه تپوس وکړه، ډېر ښایسته ښایسته بیانونه ډېر وایرل دي. مې مولانا صاحب تاسو یو کیسه او واقعه بیان کې، یو ښکلی خوب پکې بیان کې، ډېر مزیداري. مونږ یې کتابونو کې ګورو ملاویږي نه. ما ته دا په کتابونو کې نه، خو د عوام په ډېر زیات خوشحالیږي. مې دې له زما شلشت سلام عوام دې که خوشحالیږي او که خفه کېږي ستا ذمهداري ده. ته خو چې دې ځای باندې کېناستې ته به د الله د دین ترجماني کې خلکو ته، نو ته پای کې خیانت کې چې خلک خوشحالومه. الله اکبر. الله له به سبا څه جواب ورکې. نو اے محترمو امام سیوطي وایي په دې سورة الاخلاص کې د څلوېښتو ناکاره فرقو رد دی. هغه ټول چې پکې ذکر کې نو ماښامه پورې نه رسي، خو یو فرقه اے محترمو هغه خلک چې هغې د الله د وجود نه منکر دي، په دې صورت کې د هغې رد دی ایتیسټ. کم چې ایتیسٹ دی، دهریه دی، کمیونست دی، دا یادو ساته سورة الاخلاص کې دا غی رد دی. او دې زمانه کې ایتیسٹ ډېر غټه خواري او محنت کی. ښه محترمو په الله اعتراضونه کوي، وی الله کم دی. په سکول کې استاد لګیا دی ماشومانو ته، هغه سټوډنټانو ته په الله ورته اعتراض کوي، دا درس ورته ښیي، دا برین واشنګ ورته کوي چې العیاذ بالله د الله د سره وجود نشته. نو ماشومانو ته وایي ګورئ بچو چې کوم یو څیز په نظر راځي د هغې وجود شته. لکه دا لاؤډ سپیکر دی په نظر راځي نو دا شته، دا پکې په نظر راځي نو دا شته، دا دیوال په نظر راځي نو دا شته، دا کړکۍ په نظر راځي، دروازه په نظر راځي. وی تاسو له الله په نظر راځي؟ ای ورته وایي نو سر. وی الله نشته که نه. یو مسلمان ماشوم ورپاسېدو، وی ملګرو سر ډېره ښایسته خبره وکړه، خو تاسو له دې سر په دې سر کې دا مازغه په نظر راځي؟ تاسو له دې استاد دا دماغ په نظر راځي؟ وی ده کې مازغه او دماغ نشته. ښه دا خو لازمي نه چې یو څیز په نظر نه راځي. الله اکبر. دا خو د الله د تبلیغ والا ته په عمر کې برکت واچوي. غریبانانو بسترې راغوستي یاره کال او څلور میاشتې او کلي په کلي او هغه صحراګانو کې او خلکو ته وي الله خالق دی او الله مالک دی او الله رازق دی او دا کائنات الله پیدا کړي. د دې ګورې دا ډېر غټ محنت دی محترمو، دا دونه غټې قربانۍ د کلونو دپاره. باقي غلطۍ او کمی کوتاهي په هر چا کې ښه کمی کوتاهي دا په هر چا کې شته. دې دور کې به داسې څوک نه وي
بلکې د صحابه کرامو دغی الله حفاظت کړو، دغی کمی کوتاهی الله معاف کړی دي. معصوم دو طبقی دي، یو ملائکه علیهم السلام، یو انبیاء کرام علیهم السلام. نو سره د کمو کوتاهو به یو بل برداشت کوو، د دین په مهنت کې به یو بل پملا باندې ډبو. کله کله مونږ ته شیطان وای نه دا تبلیغ ښه دی او دا درس نه دی ښه، چاته وایي دا درس نه دی ښه، دا څیز ښه دی. دا ټول د دینه کارونه دي محترمو، دا یو بل سره ملاتړ دي. ښه دینه که ته یو مهنت دې تېنه کم که نو بیا کار نیمګړی شو محترمو. نو څه خلک داسې وو چې هغوی د الله د ذات نه انکار کو. په دې صورت کې د هغوی مرد دی قل هو الله احد، ووایه ای پیغمبر شان دا دی هغه ذات موجود دی. بیا بعضې خلکو د الله ذات منه، د الله صفات نه منه، لکه فرقې جهمیه ای د الله صفات نه مني. په دې صورت کې د الله صفات ذکر شو، د هغه باطل فرقې تردید هم پکې وشو چې د الله صفات دي، د الوهیت صفات دي. الحمدلله د خدای صفتونه خاص الله لدي. قرآن ډیر صفتونه هغه ذکر کړي دي. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. یو ډله وا د الله صفات منل، خدای الله بعضی صفات مخلوق ته ورکول. ښه د الله رب العزت بعضی صفتونه هغه مخلوق ته ورکول. دې صورت کې پیرد شو چې د الله صفتونه دا یوازې الله پورې خاص دي، هغه احدون دی، تنها دی په صفاتو کې. د الله صفات به بل چاته نه ورکې، نه به بت ته ورکې، نه به درګاه ته ورکې، نه به قبر ته ورکې، نه به پیر ته د الله صفات ورکې، نه فقیر ته او نه پیغمبر ته او نه فرشتې ته او نه جن او پیری ته. د الله صفت به یوازې چاته وي؟ د الله صفت یوازې الله لا. د الله صفت دی الله خالق دی نو بل، الله رازق دی نو بل، او الله عالم الغیب دی نو بل په غیبو پویا څوک نشتا. عالم الغیب والشهاده، عالم الغیب صرف یو الله دی. اولیاء ته د غیب پته نشتا، ملائکو ته د غیب پته نشتا، انبیاء کرام علیهم السلام هغوی ته هم د غیب علم نه و. نبی علیه صلات وسلام چې دا امام الانبیاء دی، دا هغه ډېر لوی مقام دی. اے محترمو هغه له یوې ښځې په خوراک کې زهر اچولی وه. پیغمبر هلته راغلی و، دعوت قبول کړی و، هغه نوړی راوچته کړې وه، خولې ته یې نږدې کړې وه. جبریل راغی دا ګورې مه خوره. هسې که پیغمبر ته د غیب و علم وي بیا به د دې زنانه دعوت قبلو. اے محترمو مسلمانانو صحت ورکوونکې د الله ذات دی، بل صحت ورکوونکې نشتا. اے محترمو ذمہ دار د طب او د ټوخي دا یوازې الله. نو پدې کې رد د هغه چا چې د الله د صفتونو نه بعضې صفات د الله نه غیر ته ورکول. نو پدې صورت کې د هغه چا رد دی. اے محترمو چې چاوي اتخذ الله ولدا، که یهودو که نصارا. یهودیانو ویل عزیر ابن الله دی، نصارا وی عیسی ابن الله دی. قرآن پہ رد کو چې لم یلد ولم یولد. دیکھیں د دې باطل فرقو رد دی. د دهریه عورت په دې صورت کې، د مشرکین عورت په دې صورت کې، د جهمیه عورت په دې صورت کې، د یهود عورت په دې صورت کې، د نصارا عورت په دې صورت کې. او د دې سورۃ الاخلاص ډېر فضایل راغلي، په دې کې د رب ذوالجلال 15 صفات ذکر شوي دي. اے محترمو الله اکبر کبیره. څه پکې صفات ثبوتیه دي او څه پکې صفات سلبیه دي. ووایه اے نبی علیہ السلام شان دا دی الله دی یکیو. څنګه یکیو دی؟ الله الصمد، هغه الله چې دی الصمد، هغه چاته محتاج نه دی. د الله نه علاوه ټول په ټوله الله ته محتاج. ملائک د الله محتاج، انبیاء کرام الله ته محتاج، اولیاء کرام الله ته محتاج. یسأله من فی السماوات والارض، د الله نه سوال کوي. د الله د در بکاریان دي، اسمانونو والا هم نظمکی والا هم. وګوره پیغمبران دي، حالات پہ راغلی ہوا. آدم بابا باندې حال راغی، پریشان دی. نو چغې کا ربنا ظلمنا انفسنا. وګوره زکریا علیہ السلام بچی غواړي د یو درګانه نه غواړي، یو در ته اولاد د پاره نزي. قرآن وی زکریا علیہ السلام چغه کا رب لا تذرنی فردا،
ربی هب لی من لدنک ذریة طیبه. وګوره یونس علیہ السلام ډیر خطرناک جیل کې بندیوان دی، تتلو راتلو پته نه لګي ښه مئی تیر کړی دی مئی او غټ غټ میان شتا نن دی میډیم خلکو ته وښودل ښه یونس علیہ السلام یې تیر کړی او دننه په میده کې دی او الته یونس علیہ السلام بالکل محفوظ الله پاتې کړی دی. هغه یونس علیہ السلام په هغه تیارو کې په هغه جیل کې فنادا فی الظلمات الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دا د انبیاء دعاګانې دي او ګوره دا پیغمبران په دې دعاګانو کې وسیله هم پیش کوي ښه وسیله به ګورې منو ښه او قرآن هغه وسیلې ذکر کړي که نه ربنا 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 د الله دا نمونه الله ته وسیله کوه. پیغمبران الله رب العزت ته د الله نمونه وسیله کوي. ربنا ظلمنا انفسنا لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نو وګوره اے محترمو قرآن کریم ذکر کوي ایوب علیہ السلام بیمار شوی دی او قرآن حدیث کې د بیماری تذکره نه راغلی ښه قرآن او سنت کې اوس چې په غوږ لاس کیږي او کیسه شروع شو ایوب علیہ السلام او بدن کې چینجی وشو او چې چینجی به د بدن نه ښکته راوغورځېدو نو بیا راوچت کو دا کیسې مو اورېدلي که نه او جاړي مو ورسره وایي توبه وګوره په هغه د بدن کې چینجي شي. دا یاد وساتئ انبیاء کرام چې وفات شي د خوره دا ځمکه هم د انبیاء بدن ته څه نشي ویلی ښه چینجي خو لا لرې خبره ده خبره مو خیال ته رانله هسې دا بېدبي ده که نه چې دا خوره نور بدنونه ورسره خوري کېږي محترمو خو د انبیاء کرام علیهم السلام بدن خورې نشي خرابولی بالکل صفا په صفا تازه په تازه ښه الله اکبر. بلکې د مونږ بعضې استادان وایي د هغې نم زیات صفا چې سار تاسو دا پرخه ګورئ څنګه تازه یي که نه د انبیاو هغه وجودونه په قبرونو کې دغه پرخې نم زیات صفا یي. خبره مو خیال ته رانله نو زه د پیغمبر بېادبي کوم که نه چې ته بدن کې چینجي شي او ته بېادبي کې دا بېادبي شوه که نه شوه چې ته ایوب علیہ السلام بدن کې چینجي شي دا خو تا ګستاخي وکړه مړه دا به د خلکو دا کیسې کولې یار او ډېر خلک دي کیسو سره مخته شوي تا د قرآن واقعات نه دي اورېدلي مړه. وګوره ایوب علیہ السلام په دغه بیمارۍ کې رب ته چغه کا نو الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. په دنیا کې چې دا کم خلک محترمو دا کاروبار کوي بزنس کوي نو دا په دې کې څو قسمه خلک دي. بعضې کسان هغه ځان سره پارټنران ګوري نو بعضې پارټنران داسې چې د هغې سرمایه زیات د 2 لکه سرمایه یې ښودلې ده بل چا 50,000 20,000 یا د دنه په درجه کې کم دی کشر دی زوی دی کشر رور دی کله کله په دې شراکت کې دی وایي سیم ټو سیم سرمایه به پکې کیدو ښه یو 15 لکه به ته کې 15 لکه به زه کوم کاروبار به پې چلو دواړه دوستان دي برابر دي د دې نه علاوه پکې بل قسمه پارټنر شته یو اعلا دی یو ادنا دی یو مساوي دی. اوس د انسان نه په درجه کې دا پلار څه دی اعلا دی او دا زوی د دنه ادنا دی او د سره برابر پارټنر دا 3 قسمه پارټنران دي دا 3 قسمه شرکا دي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کې وي دا الله سره هیڅ څوک شریک نشته نه پلار شته نه ورسره بره څوک شریک شته نه اولاد شته نه ورسره کته څوک شریک شته ولم یکن له کفوا احد نه څوک برابر شته. په دنیا کې دا 3 قسمه شرکاو الله د هر قسمه شریک نه د وزیر نه پاک دی. دی عقیدې ته چې د سورۃ الاخلاص ذکر کړي دې ته ویل کېږي عقیده د توحید. دې ته کومه عقیده ویل کېږي د سورۃ الاخلاص کې چې کومه عقیده ذکر شوې ده دې ته کومه عقیده ویل شي لسو کسانو جواب راکړو. د سورۃ الاخلاص کې چې کومه عقیده ذکر شوې ده دا کومه عقیده ده دا عقیده د توحید ده. دا دونه اهمه عقیده ده چې د چا عقیده د توحید نوي د تبلیغ نه قبلیږي د چا چې عقیده د توحید نوي یاد ساتره د خیراتونه نه قبلیږي
د چا چې عقیده د توحید نوي د علم نه قبلیږي، د چا چې عقیده د توحید نوي د حفظ نه قبلیږي، د مدرسې نه قبلیږي. اگر کلس چته بلډینګ ولې نه دی خو چې عقیده د توحید نه ده د جمعات جوړول نه قبلیږي، چې عقیده د توحید نه ده حج او عمره نه قبلیږي، چې عقیده د توحید نه ده یاد ساته قربانه نه قبلیږي، چې عقیده د توحید نه ده روزه نه قبلیږي. دا دون اهم عقیده ده. د توحید په عقیده با چا سره کمپرومایز نه کې، او د توحید عقیده دا شروع په لا اله الا الله سره ده. شیخ کابل گرامی رحمت الله علیه وی د روس خلاف ما سره په محاذ کې یو سړیو ډیر قابلو ډیر نشانه به خیسته نشانه بازو، خو یو پیرا په دبانې په ګولې ولګېده، په دې سینه ولګېده، ځنکدنې شروع شه. او دغه وخت کې د لا اله الا الله په ځای وی یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد او سایه ورکه. جهاد یې وکړه، شهادت خو عقیده د یا علی مدد و غلطه عقیده وه. دا شهادت قبول نه دی، دا جهاد قبول نه دی. وی ما په هغه محاذ کې التا د پنځپیر باباجي ته دوا وکړه چې شیخ القرآن دا تا د کمې عقیدې محنت کړې، د هغه عقیدې محنت دې کړې دی چې په هغې سره یو سړی جنت ته د تلو جوګه ګرځي. هغه شیخ القرآن لاړه، دا شاګردان دا یو تحریک دا یو پروګرام یې موږ له پرېښودو. ای محترمو که ما ورته په دې کې سستي وکړه، څونه اعلی پروګرام دی د توحید د مسلې ډیر اعلی پروګرام دی. دی له منظم شکل کې په وحدت سره په اتفاق اتحاد سره د یو بل کمی به نه تالاش کوو، په یو بل کې به کوتاهي نه تالاش کوو، د یو بل عزت به کوو، د یو بل اکرام به کوو، د یو بل کمی کوتاهي به معاف کوو. دې دپاره مشورې هم کوو. مشوره د دین د کار دپاره بنیاد دی. انانیت به د ځانه ختمو، تکبر به د ځانه ختمو، تواضع به اختیارو، الله به رانه کار اخلي. کم ملګري به په منظم په مینه محبت سره دا توحید د دعوت دپاره مشورې به قایمو انشاءالله. کم ملګري به. جزاکم الله خیرا کثیرا. اے محترمو دا عقیده د توحید دون احمد د دې دشمنان ډیر زیات دي. قل اعوذ برب الفلق دا دو سورتونه د حفاظت د پاره دي. د دې دوو سورتونو مختصر تفصیل کوما، دا یاد ساته محترمو د هغه تفصیل نه مخکې یو مختصر تمهید ټیم ورکړی یار اخي اسنه چې هغه کیسه را سره وشي. ځکه کې مولوي صاحب ډېر په جذباتو کې راغلی وړي روګه بیان یې وکړه، بعضې مشران تنګ شوي وو که نه، نو اخر کې خلکو منظور صاحب ته مبارکي ورکولې، ختمونه مبارک شي، او بابا وی دا بیان بس کېده مبارک شه. مې چې ته هغه کیسه را سره ونشي که نه. الله اکبر. مختصر تمهیزه خبر را لنډو انشاءالله. اے محترم مسلمانانو، زمونږ دا عقیده ده چې په دې کائنات کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مقام ته بل څوک نشي رسیدی. د تمام انبیاء کرام علیهم السلام د نبی علیہ السلام مرتبه د هغې نه اوچته ده، د نبی علیہ السلام شان اوچت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دنیا کې هغه ته الله لوی مقام ورکړی. د نبی علیہ السلام حسن بے مثالو، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صورت بے مثال، د نبی علیہ السلام سیرت بے مثال، د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بہادری، د نبی علیہ السلام شجاعت، د نبی علیہ السلام سخاوت، د نبی علیہ السلام دعوت، د نبی علیہ السلام جهاد، د نبی علیہ السلام هجرت، د نبی علیہ السلام کور کی بیبیانو سره رویه، د نبی علیہ السلام بهر د خلکو سره رویه، د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو پیرا احادیثو کې راځي مدینه منوره کې یو شور غونتشه، خلک وی که دشمن حمله وکړه، نو دا صحابه کرام بار وروته چې داسې ور روان شو چې وی که ته تیاره وه، یو سړی په تیز رفتار اسرا روانو، ملګرو وی چې رانږدې شو، هغه نبی علیہ السلام موږ ته بیغمه وده شي، زه باډره پورې تلم سم نشته، داسې نر پیغمبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حسن باره کې
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ته اشعار منسوب دي هغه وی لنا شمس وللآفاق شمس وشمسي خير من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسي طالع بعد العشاء وی زمون په کور کې نور دی یو بر په اسمان کې نور دی د اسمان نور د ورځې رڼا کوي زما په کور کې نور د شپې رڼا کوي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم زندگی کے بیانے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کے بیانے دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے بیانے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دشمنانو سر رویہ دا خود یو ګنټي کار نه دی دا خود یو ورځ کار نه دی دا نه په بار ربیع الاول یوازې بیانې دی شي دا د ټول عمر کار دی وای زما د عمر سره سما د قران غمه په خندا دي تیروم دا د یو ورځ مسله نه ده دا د ټول عمر خبره ده اے محترمو یو شاعر وای چې د پیغمبر کم شان بیان کم کم پهلو بیان کم جهاد بیان کم غزوات بیان کم دعوت و تبلیغ بیان کم که د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه سخت دی د طائف واقعا بیان کم که د حنین او د احد تذکره وکم هغه شاعر وی ټیم کم دی نو لا یمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصه مختصر وی پلندو به د توې ما الله پس دویم نمبر د نبی علیہ السلام دی د نبی علیہ السلام مقام ته چا مقام رسیږي نه هغه پیغمبر علیہ السلام بیمار شوی دی بیمار دی تکلیف دی ورتا بدن خوږیږي ایر پہ راځي ایر او ارس ایر نه چې د دین خبرې تیریږي د بیبیانو سره ناستم کنیم ناس دک تیر دی زه خو ناستم نه ته خو نه راغلی دا حدیثو کې تذکرہ راغلی ها الله اکبر کبیرہ نبی علیہ السلام پریشان دی پدې کې دو ملائک راغلی دا روایت صحیح بخاری ذکر کړي یو فرشتہ سر ته بل پوته دا یو بلی تویہ سحرن نبیو بعضی روایاتو کې راځي سحرن نبیو طب النبیو دا سړی بیمار دی په دغه جادو شوی دی ها سور باندې شوی جادو په شوی دی او پیغمبر الله ته چرته لاړې کیدې چرته لاړه تو قرآن او سنت تکینا استا ذهن روحانه نشونو بیا وایا نو دا یار خپل خسته کاروبار دی ښا دا پلان کیږي کې سړی راوته او خزر راوته او جادو معلومه یو کوډه منتري راو باسي دوی پلان کی ته خو پته لګي کنه ایک زیم دل بیانو کم څنګه ورته پته لګي یو سړی ورته راشي یرجی د خزه او د خاون زمون په میانس کې جګړه راځي دا بس کیږي جی پزان سے بازے مازے ہلکی ملکی یہ لکه ما تاسو بارکی خپل موکلین سره صلاو کا ما ته خبر راغی پتا تو چا کالا جادو کړي دي او ډیر خطرناک جادو او د خپل نه خالی نه ده د خپل سره مینه پیدا شو اوس کنه خپل ولی سره رحمی ختم شو اجه پیدي وسره ګوره سوچ کوا غړ غړ ټکی تیرا غونډو محترمو دی وته وی د خپل نه خالی نه ده د خي طرف د گاونډیانو نه خالی نه ده زبدي علما ول دعاګانې نه کومه دی دا سونه غټ جهاد کړي مړه دا خبرې نه د قران نه بیان کړي دا ټول مر خلکو پټه ساتلې وي چې خلک زما صفاتونه کوي اے محترم مسلمانانو او دوی سبب سبقو زبتا د پارا پزافرانو باندې مزعفر تعویز کوما مستاخ وخت د زعفران اصلي روړی شي د بازار روړه هغه په 2.5 روپے باندې ماسه دي او ته یې زه په کې اصلي نه پیژنم نو دا څه کار وکا چې بس دا تاسو د پیسې والے د 15 روپے والے کنه نو تاسو زعفران راوړل خجی خخا سیدا زعفران راوړل د جمعې پرز برازي مخ کې بن راځي ها اموخته جمعې پرز بس چلی نو د جمعې پر سړی راشي ډېر خوشحالي اوس بکار روانيږي مړنو د الله در ته ولینه متوجي کې الله ته ولینه متوجي کې جمعات ته ولینه متوجي کې اعمال ته ولینه متوجي کې نوافل ته ولینه متوجي کې جړاو دعا ته ولینه متوجي کې دې الله خپکیږي نه زما بندا تا خو ز پرې خو دم روان شوي تعویذګرو جادوګرو پسې مړه کاروباریانو پسې جمعې پر دې ولا تعویذ وکړو وته دا بدا سه کارو کې دا پلان کې قبرستان ته لاړ شي کنه نو غخی طرف ته درې قبرونه نه دي دا سر کې قبر چې دی د خي طرف ته به خخ کې وګوري یو خوا بل خوا به ګوري سګ دیو نه ویني ښا
دې غریب هلته کې لړ شي زه پټ طریقې سره هغه خښ کړي 5000 روپۍ ته هغه نغد کې ښه نغداوي یې ترې واغست بل سړی راغی دی خو لړو تعویض خښوي بل سړی راغی یاره جی وخت شو کاروبار مې نه چلیږي کاروبار مخه مې جی بالکل بنده ده هسې چې مخه دې بنده ده د دې دپاره خو پیغمبر دعاګانې ښودلي دي که نه حدیث پاک کې راځي من لزم الاستغفار چا چې دا استغفار لازم که دله به الله هره بنده مخه کولو کړي دله به الله هره پریشانی ختمه کړي چې دا استغفر الله استغفر الله دا په کثرت سره شروع کړه نو هغه اعمالو ته نه راځو هغه ته ویلي که ستا ستوري مې وکته په تا خو چا د بندش جادو کړی ښه د بندش جادو نومونه یې والا ورکړي دي او تازه تازه دی دې سره به څه کوو جي یاره په دې به یو 15000 خرچه راځي جي 10000 والا خو چې دا کاروبار مې روان شي نو 15000 یې د ده نه واغستې او د هغه نه څو واغستې 5000 په 10 منټو کې 20000 نغداو چوخه 20000 نه زمینداری نه ډیوټي نه دفتر نه میډیکل نه تعلیم نه کړهو یاره بس فری کاته کې بس جړ مارکر باندې بس کیتی بیتیولی کا الله هغه ته وي ته پلان کې مقبري تلل شیخي طرف ته بدري قبرونه دا اول به وګوري دویم به وګوري دریم به وګوري خي طرف ګس طرف هغه علاقو کې وګوري مال چې کومې سیګنل وي اشاره ملاويږي الته چا تازه سیس خف کړي دي دل ته کېلو شي دا لومبي قبر وګوري دلته خو نشته دویم الکه دې ځای کې تازه ښکاري قبر هغه خوا راکني کاغذ کې روزي یہ په پیر دې رحمت شه بالکل ریشا سړی تر غلیوم ښا کامل پیرو رسیدلی پیرو جهنم ته رسیدلی پیرو منظور مولوی صاحب دی قریب الرحمن صاحب دی او پیاز صاحب دی او ایاز صاحب دی لړک سړی دا وا بیانو بي دین خلق دی دا نه منی دا وګوره ما ته ریشال ویریو کنه ور لړشي دا غ پیر بیا الله سنم لکه د ایمان نه پاک کی او د پیسو نه پاک کی ها قرآن څنګه زبردست کتاب دی محترمو الله اکبر نو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې جادو شویو هغه ته پته نه و نو ستا پیر ملنګ ته څنګه پته ولګي د سړیا او قرآن کې خو غور او فکر وکړه کنه دا سورتونه بیا نازل شوي دي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دغه ملائکو دا خبر ورکو کنه نو کمرې ته دن لړو ډیر زیات لیکس او خوشاله عائشہ بیوتی دا الله حبیب ډیر خوشاله نه وی مرض می معلوم شو تشخیص می وشو بیماری راته معلومه شو چې دغه رنګي به صحابه کرام ولېګل او هغه زیروان نومي کوی کې د یو کاڼي لاندې د پیغمبر ویختي چې د ظالمانو را پیدا کړیو د منګزو نه تو کړیو او خپل کوډه منترې په کړی وي او هغه په کوی کې دفن کړیو قل اعوذ برب الفلق په دې صورت کې اے محترمو درې خصوصي شرونه داغه د شر نه پناه درې قسم شرونه او د الله رب العزت یو صفت پکې ذکر شوی سورۃ الاخلاص کې د الله 15 صفاتونه سورۃ الفلق کې د الله یو صفت او سورۃ الناس کې د الله 3 صفاتونه دا خبره بیا دي کنه محترم قل اعوذ برب الفلق هو اے نبی علیہ السلام پناه غواړم پر رب د سبا من شر ما خلق د شر د هغه سنه چې الله دی پیدا کړی کم ځای کې چا کې کم قسم شر دی د هر قسم شر نه پناه غواړم دا عام خبره ذکر کا اوس تخصیص بعد التعمیم کوي درې شرونه خصوصي یو د تیاری شر په دې تیار کې کله کله سړی ته شر ورسیخه پلار روان دی په غلطه کې چې تا د شپې 10 پورته کو د شپې روان دي تیاره د درځ یو خوړه اکسیډنټ یو ک د شپې تیاره دا غلام کوي ډاکو ډاکم کوي ومن شر غاسق اذا وقب د شر د تیارینا کله چراغ ورشي او زمون مشایخ وي تیاری په دوه قسم دي ښا یو د ظاهري د شپې تیاره ده دې کوم شر دی ایو هغه مانوي تیاره ده جهالت د قران نه لريوالي چې ته د قرآن نه لرېوالی تا د قرآن علم پوه نه حاصله شوي ته بیا په تیارو کې د هغې بیا ډېر زیات شرونه دي ښه څوک به د عقیده ګنده کوي او څوک به د چرته روانوي او څوک به د چرته روانوي ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د پوک کوونکو نه په غوټو کې تارونو له غوټې ورکوي او خپل ړنګ دوړنګ پې شوب کوي ښه خپلې منترې پې شوب کوي د جادوګرو د شر نه د جادوګرو شر هم ډېر زیات خطرناکي او من شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکی نه کله چې حسد کوي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس
په دې صورت کې د الله درې صفتونه او د یو شر نه پناه غوښتل دي او الناس پکې 15 کرته ذکر شوي. قل اعوذ برب الناس، هو اے نبی علیہ السلام پناه غواړم پر رب د خلکو. نو الناس 15 کرته ذکر ک. زموږ استادانو ته الله په تفسیر کې یو خصوصي مهارت ورکړي، د دې دنیا هم قائله ده او زمونږ د مشایخ غونته تفسیر په دې دنیا کې چا نه دی کړی. ګوره د الناس د جدا جدا معنی ذکر کوي، خیال ورلکوي ښه. قل اعوذ برب الناس، وای اے نبی علیہ السلام پناه غواړم پر رب د ماشومانو، ملک الناس بادشاہ د ځوانانو، الہ الناس واکدار د بوډاګانو، من شر الوسواس الخناس د شر دا وسوسې چونکی پټې دونکی نام، هغه چې وسوسې چي فی صدور الناس پسینو د نیکانو کې، من الجنت والناس که د پیریانو نه و الناس او که د بدماشانو نه. دا الناس جدا جدا معنی وکا او ډیر خوند موکه. دا اوس وخت د تفصیل نشته. نو اے محترمو زمونږ مشران چې دا قرآن ختم کی کنا نو بے شورو کوي تفاولن لازمی نه چې خامخارې ته شروع کی، خو دې د پاره شروع کوي چې دا یوازې ختم نو، اوس به زموږ عملی زندگیم شروع شي او لکه اوس ختم شو اوس به بیا شروع کوو. شیطان که انسی او که جنی هغې به دې پیرې ته ختم که، خو دې پیرې ته قرآن ته نه پرېږدو، راځې بې شروع کوو. او کم کم د دې محلې خواوشه اطرافو ملګري به د قرآن درس دلته کې راځي په وادي سره. دا نه چې یو پیره مو ختم وکړو کیسه ختمه. او چې کوم لرو محلو والی تاسو الته خپل علماو ته ځئ قرآن ته نه زده کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په امداد د نوم د الله چې عام مهربانه والا دی او خاص مهربانه والا دی. الحمدلله رب العالمین. په دې صورت کې هم د الله 15 صفتونه او خلاصه د سورۃ فاتحه دا ده کنه. اول پکې داور توحید ده، باغی باندې بیا 3 دلایل عقلیه دي، بیا نتیجه د دلایل ده، بیا تعلیم د دعا دی، بیا بیان د 3 ډلو دی. دا د غون صورت خلاصه شو. د سورۃ فاتحه خلاصه 15 خبره. دا بدن ار یو مرګره یادوي ښا چې موږ سورۃ فاتحه نن بیا د سره شروع کا تفسیر بدل مولانا صاحب کوي، خو خلاصه دا ده. اول پکې داوود توحید، اول پکې سدي، بیا ور باندې 3 دلایل، بیا ور باندې 3 دلایل، بیا نتیجه د دلایلو، بیا څه شو نتیجه د دلایلو، بیا تعلیم د دعا او بیا بیان د 3 ډلو. الحمدلله ټول صفاتونه د خدای توب ثابت دي خاص الله لرا. دا دعوه شو. دلیل پیسه دی رب العالمین، دویم دلیل الرحمن الرحیم، دریم دلیل مالک یوم الدین. نتیجه د دلایلو چې کله حمدونه الله لدی ذکر رب دی رحمان دی مالک دی نو بندگی داغه پکار دا. را مدد چچغي به یوازې هغه ته وي، بل چاته به را مدد چچغي نه وي. نو اهدنا الصراط المستقیم مضبوط کی مونږ په نیغه لار د هغه کسانو چې تا احسان کړي پاغي باندې چې هغه انبیا صدیقین شهدا او صالحین دي، غیر المغضوب علیهم چې نه دی غضب شوی پاغي باندې. د دې لومبه مصداق يهوديان یو، خپو خلقو خ عالمانو او گمراه شویو، ښا علماء گمراه شویو. د پیغمبر باره کې وتخ پته و چې دا حق سچ پیغمبر دی، خو به نه منلو. اسنه ماو تا تم خد حق پته ای بیا بوسو کی وبوزو، بیا ګورې مونږ مغضوب علیهم یو. ګورې ښا مونږ په هر موز په هر رکعت کې وایو اے ربا د مغضوب علیهم د لارې نه مې وساتي، د يهودیت د لارې نه مې وساتي. د يهودو په لار بنزو، د يهودو طریقې به په خپل طریقو کې نه رادن نه کوو. ولا الضالین او نه د بیلارو خلکو. آمین یا الله دا دعا زمون قبول کړي. تاسو د قران کریم د ترجمه تفسیر ختم موشه، ما خو زبا کم وخلمه او تاسو ډېر مینا محبت ادب سره ناس وې، دا غیر وجه نه زمانہ خبر لګوده شو. الله دې موږ او تاسو له عمل کولو توفیق را نصیب کړي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اے رب ذوالجلال سمویل سمو اورید مونږ ته پرې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. اے رب دې علاقې د ملګرو ډېر زمونږ ته مینه محبت راکو، زمونږ عزت وکړه، مونږ ته خیر مقدم وکړه. رب دې په جولو کې خیر واچي، ډېر په مینه محبت ادب انابت سره ستا د دین خبرې واورېدې. اے رب د دنیا او د آخرت خوشحالي ورته نصیب کړي. رب دلته دا درس زمونږ د رور مولانا منظور صاحب کاو ډېر په قربانو سره
اے رب ردی په عمر کې برکت واچې، په علم کې برکت واچې، په اولاد کې برکت واچې، رب د تاڼو تاثیرونو کچرو هسپتالونو نه وساتې، رب دا کم مسلمانان په درسونو کې شریکېده رب ردی حفاظت وکړي، کم د درس مرګري د محلي مرګري وفات شوي رب مغفرت نصیب کړي، اے رب د حاضر مجمع کې د چاسه قسمه شرعي حاجتونه د خپل غیبي خزانو نه ترسره کړي، رب زموږ د مشایخ د علما د مشران استادان دې ځای ته تشریف آوري کړې ده، د دې په کورونو کې، د دې په بدنونو کې، د دې په علمونو کې برکتونه واچې ربا، بیمارانو ته شفای کامله عاجله نصیب کې، اے رب ذوالجلاله موږ نه هغه کار والی چې ته پې رضا کېږي، اے رب ذوالجلاله کم مسلمانان چې د دین په کومو شعبو کې محنت کوي، که هغه د دعوت او تبلیغ محنت کوي، که د درس و تدریس محنت کوي، که د تزکیه او د احسان همت او محنت کوي، که د قتال او جهاد فی سبیل الله په لار کې لګېدلي دي، که تصنیف او تعلیب، البته چې د هر شعبې د دین کې لګېدلي رب ټولو ته اخلاص نصیب کې، د دین د کار کوونکو په خپل منځ کې مینه محبت پیدا کې، رب د دین د کار کوونکو حفاظت وکړي، د دینی مدارسو حفاظت وکړي، د مراکزو حفاظت وکړي، د مجاهدینو حفاظت وکړي، د مبلغینو حفاظت وکړي، د تمام حق پرستو ملګرو د مدارسو ضروریات د خپل غیبی خزانو نه ترسره کړي، مسلمانانو کې اتفاق اتحاد راولي، اے رب په تمام دنیا کې کفر مغلوبه کې، اسلام ته غلبه نصیب کې، اے رب دغه ارزاییل او دغه یهود دا تباہ او برباد کې، رب اهل کفر په خپل میز کې مشتګریبان کې، د تمام مسلمانانو په خپل میز کې یو اسلامیک بلاک قائم کې، د حرمینو شریفینو حفاظت کې، زموږ د ملک پاکستان د حفاظتي ادارو حفاظت کې، اے رب ذوالجلاله اسلامی ملکونو په خپل میز کې اتفاق اتحاد مینه محبت نصیب کې، د چا په کور کې پریشانې دشمنۍ خفقانونه ای هغه پریشانې دشمنۍ ختم کړه ربا، د چا اولاد نشته ربا نیکان صالحان اولاد ورته ورکړي، د چا اولاد شته دی د ړونو یخوالی وله وګرځئ، د سترګو یخوالی وله وګرځئ، سبب د عزتونې وله وګرځئ، اے رب ته زموږ نه راضي شي، اے رب ذوالجلاله زموږ نه تر مرګه د قرآن او سنت محنت والی، اے رب ذوالجلاله دا پروګرام چې د چا په وساطت سره جوړ شوی زمونږ د ورور دی به بار بار رابطه کوله، د نور علماو رابطې کولې، زمونږ خان تاج صاحب دی، قریب الرحمان صاحب دی، فیاض صاحب دی، دا نور ملګري، اے رب ذوالجلاله مولانا یاز صاحب دی، ډېر ملګري به دلته راغلي، د چا نوم به زمونږ نه هیر شوي رب ستا په علم کې دي، رب د دې ټولو ضروریات د خپل غیبي خزانو نه پوره کړي، رب علمونو کې برکت واچې، اتفاق او اتحاد او خپل میز کې تشاور نصیب کړه رب، اے رب ذوالجلاله دا علاقہ په قرآن او سنت سره مزینه کې، دې ځای ته چې څونه مسلمانان راغلي که په هر نیت سره راغلي رب د خیر و عافیت سره دې نه واپس بوزي، وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.